بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاکم د هر قسمه مصیبت نه د هر قسمه تکلیف نه په امان ساته. الله پاک دې منګ او تاسو ټول باندې ښکلی د موضوع او د بهار ژوند راولي. الله پاک دې منګ او تاسو د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل اطاعت محتاج ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو لاسونه د چا نه غوښتونکي نه سازي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټولو لاسونه دا بل ورکوونکي راساز کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده او هغه زمیندار چې هغوی فصلونه دا کرلي دي، کله کله د غنمو فصل هغوی برابر کړي خو غنم صحیح ونه شي. دا وظیفه د هغوی چې کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک بوله ډېر زیات ښکلی فصل دا محترمو د غنمو کې. که چا جوار کرلی وي او دا وظیفه په هغې باندې وکړي انشاءالله العزیز داسې ناشنا فصل به وشي چې دی به ورته حیرانه وي. اکثر باغونه وي د مالټو باغونه وي یا دغه رنګې د امرودو باغونه وي، دغه رنګې د انار باغ وي یا دغه رنګې د امونو باغ وي، نو که دا وظیفه چېرته په دغې باغونو باندې وویلی شي انشاءالله العزیز دا ونې دا به ډېره زیاته ښکلې بهترینه میوه وکړي. دا وظیفه موږ څومره خلکو ته ښودلې ده او څومره خلکو دا وظیفه کړې ده، نو بیا هغوی د دې فیډبیک دا بیانوي چې مخکې به زموږ فصل دا نه کېدو، مخکې به فصل کې هر قسمه موضوع ځناور به پکې و، هغې به زموږ دا فصل ډېر زیات خراب کو. و د دې وظیفې په برکت باندې هغه موضوع ځناور د فصل نه الله پاک لر کړل او الله پاک زموږ فصل دا ډېر زیات مزیدار او غلی وکړو. زمیندار چې کله خپل فصل ویني او دا فصل ډېر زیات مزیدار وي نو زمیندار په دې باندې خوشحالیږي. نن زموږ هغه زمیندار ورونو دپاره که د هغوی باغونه وي که د هغوی پټي وي هغوی په هغې کې فصل کرلی وي یا دغه رنګې ونې وي د میوو، نو دا وظیفه په هغې باندې وکړئ انشاءالله العزیز داسې ښکلې میوې به ونیسي دا بوټي، داسې ښکلې فصل به وکړي دا پټي چې تاسو به ورته حیران یئ. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته، نو دا وظیفه به موږ کوو په چارندام کې. چې کله زموږ چاردام وي نو موږ به دا وظیفه کوو. ترتیب به دا وي چې موږ به یو کاغذ راوالو ورسره به یو پین راوالو او په دې کاغذ باندې به ولیکو سورة الفاتحه. چې کله موږ ولیکله سورة الفاتحه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم تر ظاهره پورې. خو چې کله موږ لیکو مالک یوم الدین نو دا پکې موږ اووه پیرې ولیکو. نو مالک یوم الدین به اووه پیرې ولیکو، دغه رنګې باقي سورة الفاتحه به پوره ولیکو انشاءالله العزیز. دغه کوم کاغذ دی دا تاسو بیا اوبو کې وینځئ، نو کله هم اوبو کې وینځو نو د هغې نه بعد دغه اوبه به راوالې او کم فصل دی هغې ته به یې ورتوی کړي یا په هغې باندې بیا داسې ور وشیندي یا چې کله اوبه هر کړئ نو د ورخ کې ورته ور پرېږده انشاءالله العزیز الله پاک په داسې زبردسته فصل وکړي تاسو به ورته حیرانه شئ. د دې سره دویمه وظیفه د سورة الانعام دا ده. سورة الانعام اتمه سپاره او دغه رنګې 95 نمبر آیت. ان الله فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذلکم الله فانا یؤفکون فانا تؤفکون. نو فرمایي چې د آیات څوک په لوحې باندې ولیکي او دغه لوحې به وینځي او هغه به دا تهم کې ګډې وډې کې یا دې پټي کې په دې ورخ کې ور پرېږدي او دغه به دې پټي ته لاړ شي انشاءالله دا فصل به خرابېږي نو ډېر زیات مزیدار او غلا فصل به وشي. الله پاک هم خوشحاله ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو فصلونه حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.